الله پیغمبر زه ذاتي بالکل نه منم دا الفاظ، زه د پلار نه منم. وګوره ما د الفاظ څونه سپک ښکاري. زه د منیر شاکر پلار ذاتي بالکل نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله زه ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د تره زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی. عبدالمطلب د ده نیکه تېر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار یې عبدالله و، موږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې؟ چا ویلي؟ څونه ستا په دماغو بوج راځي که نه، او د ده په دماغو راځي که نه. نو ګوره نو داسې دا ته الفاظ استعمالول پکار دي. سوء خاتمه خو یې روانه ده، خراب به شي، خراب بر لمدو کې به سلام دي شي، خو نور به هم خراب شي. دا خلک به خراب کړي. حکومت ته پکار دي چې د ونیسي او یو 8 میاشتې جیل کې با مشقته ور واچوي، نو د عقل به دماغ له راشي. وایي چې ګېډه د اردو متل دی، وایي بری پیټ پارسی پړتی ډکه خېټه پارسی وي، د خېټه ډکه شوې ده، د پارسی اوس شروع کړې ده. دی چې یو 15 میاشتې په قید با مشقت کې تیری کی، د دماغ به بیا ټیک شي. یو ځای ته پېښور ته ترجمه القرآن مې تفسیر مې کوم، مې داسې چل کو چې تراویح خو دې کال ماپ شوې، را روال کال داسې چل کو چې د منیر شاکر ته وی چې دا روژه راته د شپې ته واړی، ځکه د ورځې ډېره زیات تکلیف دی او ګرمي ده، نو چې دا روژه راته شپې ته واړی نو زه کار به وشي. د پلار یې هم نشي اړولی چې 15,000 شاکران راجمع شي که نه، نو د شریعت په اصول کې او د شریعت په کته کېږو پورته کېږو بل کار به ونه کوو. نو دا ګوره زه خو تا ته وایم که نه چې ژبه یې د قمقلو ده. څه ده؟ پښتانه وایي کار سم روان کوه، ژبه خوله سمه خوځوه. او دا د شوده بچی، د بېوقوفه بچی ساده بیګ کار که سم کوي، خو ژبه د ظالم بچی خرابه خوځوي کله. نو ژبه ګوره ښکته کېږو پورته کېږو. اوس ته سوچ وکړه، دا اوس د کولو خبره ده چې سړی ښکته کېږو پورته، دا د بدتهذیبي ده که نه، د دې نه ځان ساتل پکار دي. ښه ډیره مننه مفتي صاحب. د عوامو څه سوالونه و هغه ما تاسو مخې ته کېښودل، بم بیا چېرته راځه انشاءالله سوالونه به دې حل کوم. قدرمنو دا صاحبزاده مفتي ګوهر علي شاه صاحب چې د هغوی د موږ ټایم اخیستی و او ډېر خوشحاله شو چې هغوی موږ له ټایم راکړو. د کم خلکو چې کم سوالونه هغه د هغوی مخامخ موږ کېښودل او زیات کر امید د ربه کوم چې زما دغې پروګرام سره 2 کسان هم په صحیح لار رالل، نو زموږ او د مفتي صاحب مقصد به پوره شي. الله تعالی دې وکړي چې دغه پروګرام د ډېرو خلکو دپاره د خیر باعث وګرځي. په دغه هیله باندې ذاکر رحمان عمر زی له اجازت ورکړي. آباد اوسئ. جزاک الله.